دا فکر چې زما دا ښځه کور کې انو نه وي چې میاشت مې مسلسل لوږه تېره کړې ده، غم را سره ډېر. خو ما ووی زما ښځه الله والا وه، وی کور کې ته مور تپوس وکړه چې بچي یې زمانه څنګه تېرېږي، جواب ته توجه کوئ، د ناوې جواب ته توجه کوئ. نن که ناوې باندې کمې راغی وی طلاق را کوه، نن دا شی دی چې الله دې ماتو کړي. د ناوې جواب دی، مور ته وایي مورې ما خو د جنت تذکره اورېدلې وه چې د مرګ نه پس په جنتي، خو قسم دی ما خو نن په ژوندونې باندې جنت ولیده، دومره نعمتونه دي قسم دی. دا د هغې جواب و. او سترګو نه یې اوښکې تلې، نو مور ورته وایي بچیه جاړې ولې جاړې؟ هغه ورته مورې جاړم ځکه چې تاسو پسې خفه یې مه کوئ. وایي احمد علي ستا خو څه نشته د واده دپاره سوټه. هغه ورته سوټ کم دی، دغه شلېدلې جامې دي چې مې اچولي دي. هغه وایي ظالمه د میاشتو نه خیري نه دي، که وایي چاله د نه قرض رالم، وایي قرض نه رالم د چانه، ما نه چانه قرض مه رالم. احمد علي غریب دی خو خودداره دی. نبی علیہ السلام وفرمایل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار بنده په دنیا کې هغه دی چې ځان دیندار کی، وعمل لما بعد الموت، او د مرګ نه پس د هغه شی دپاره عمل کوي چې هغه په کنده کې په کار راځي. دا هوښیار بنده دی. والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله. او کمکل سړی نبی علیہ السلام فرمایي هغه کس دی چې هلکه د خواهشاتو تابعداري کوي، وتمنى على الله، او په الله باندې امیدونه کوي چې مړه خدای ډېر رحیم دی او به مې بخي. نبی علیہ السلام وایي دا سړی ډېر کمکل دی. او دنیا پسې منډې وایي بس کېږي به مړه، ته ځان دیندار که زویم دنیا به خپله را دي. احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند کې د خپلو اکابرو دا نن ذکر کومه لوی ولي دی، او د سیک د کورنۍ نه د سیکانو ټول خاندان یې جي سیکان دي، صرف دا یو احمد علي ماشوم پکې جي مسلمان دی، او دارالعلوم دیوبند کې د علم د حصول دپاره راځي او ناست دی. وایي دغه زمانه کې یو سړی و، نو هغه د خپل لور دپاره انتخاب کو د هلک چې جي کور کې ورته ښځې ووې، وایي دا لور دې پیغله شوې ده په نکاح یې ورکه. او تاسو ته یم د چام چې لور پیغله کېږي ډایرکټ یې په نکاح ورکوي، خو چې صرف سړی چرسي ني او بدعمله ني، بس چې دیندار یې دې ته مه ګوره چې فقیر دی، دې ته مه ګوره چې غریب دی، الله به یې ساتي مړه. او مه مطالبې کوه چې دومره ورپسې ځمکې ولیکه او دومره ورپسې کالي ولیکه. راشه زما د پیغمبر د لور نه تپوس وکړه چې په سیدة النساء باندې یادېږي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د لاسونه نیولې ده او د علي کور ته روانه کړې ده، او په مقابله کې ولې صرف یو پوزې کړې ده زما محترمو، او مطالبه هم نه کوي چې دونه سره ولیکه. علي کرې پرېښود علي ځان له واله. نن مو تاسو څومره مطالبې کوو د لور په دغه کې، د جهیز مطالبې کوو، دومره ورپسې وتړه قسم د لوریانې، زما لوریانې نن په کور کې زړېږي، زما خویندې نن په کور کې زړې شوې، ته د دې د عذاب نه خبرې چې الله به تا نه تپوس کوي د دې د بد عمل. زما محترمو وایي هغه سړی بزرګ و، نو د هلک د کتو دپاره مدرسې ته راغی چې دینداره خلک په مدارسو مراکزو تبلیغي مرکزونو کې میلاویږي، په خانقاهونو کې میلاویږي، بل ځای خو نه میلاویږي. وایي چې ویې کتل په احمد علي لاهوري رحمت الله علیه، وایي زه غریب ومه، شلېدلې کپړې مې اچولې وې، وایي زما تندي ته وکتل او زه دغه سړي خوښ شوم. ما خبره وکړه مخکې خلکو به دینداره خلک خوښول د خپل لور خور دپاره، او اوسني چې د ترکو ارامیانې نو خپله لور وله ورکوي. یاره چې دې به مې په کار راشي، دې به دې څه په کار راشي. مونږ چې نن لور خور ورکوو زما محترمو، نو غټ فسادي او مالدار ته ګورو چې مال ورسره څومره دی. لیکن احمد علي لاهوري رحمت الله علیه فرمایي، وایي هغه زما په تندي کې د علم نورانیت ولیده، گویا زما استاد شیخ الهند رحمت الله علیه سیټ تک ورته وایي دغه بچی د ده له خپله لور ورکوم. اوس خبرې ته توجه کوئ جي. وایي زما استاد ورته وایي چې دنه وړه دا خو فقیر دی، او بله خبره د ده څوک شته هم نه، دا د سیکانو د کورنۍ نه دی، او د ده مور چې د مدرسې په درسګاه باندې تېرېږي نو کنزل ده ته هم کوي او ما ته هم کنزل کوي چې دا استاد دې هم خدای تباه و برباد کړو، تا دې هم خدای غر کړي، د خدای په قهر اورېدلې. وایي ده سره څه دي؟ وایي بس ورکوم ده له لور ورکوم، بل چاله نه ورکوم، دې راته ښه ښکاره کېږي. و شیخ الهند رحمت الله علیه کېناسته، احمد علي لاهوري رحمت الله علیه نوجوان دی، طالبه نکاح دله کوم نکاح کې؟ وایي جی ولې نه کومه؟ کوم چې طالبان چې بیا الله انتظام هم ډېر ښه کوي.
وی احمد علی لاهوری رحمت الله علیه فقیر دی تپوس ته کوي بچیا نکاح دل کوم وی استاد جی ما پسې خندا کې زما خو یوه جوړه ده ما سره څه دی استاد جی زه خو غریب یم هغه وایي یاره چې اوس څوک نکاح درکوي نو څنګه دی خوښه ده وایي استاد جی چې راکوي نو زه هم ورته جي تیار یم قبوله دی جي بعضې خلک یې د 15 ورځې مخکې یې قبوله کړي زموږ والد صاحب یو نکاح تړله ګپه پکې لګو زموږ والد صاحب یو نکاح تړله 2 نکاحګانې دورونه یې نیولی نکاح وتړله هغه بل ته یې قبوله ده قبوله ده یاره هغه غږ نه کړو سر یې ښکته کړو دغه ټایم کې ته تقوا رابېدلې وه نور د ترکو ارامیانې خو دغه ټایم کې ته تقوا راوبهیږي وایي قبوله ده قبوله اخره کې ورته زما والد صاحب دعا به وکړي د نکاح نه کېږي بل ټایم به وتړو هغه ورته چې قبوله ده قبوله ده ری په وخت په دې ویلې مونږ له د خانه تا خانه کړ شپه دې راباندې نیمه وواله نو خبره مې دې پورې کوله احمد علی لاهوري رحمت الله علیه استاد جي چې مال راکوي فقیرم زما قبوله ده احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د نکاح وخت مقرر شو جي هیڅ نشته په بدن باندې یوه جوړه ده طالبانو ته وی طالبانو د احمد علی واده دی تاسو ټول به راځئ ورته پته ولګېده وایي احمد علی ستا خو څه نشته د واده دپاره سوټ هغه ورته سوټ کوم دی دغه شلېدلې جامې دي چې مې اچولي دي هغه وایي ظالمه د میاشتو میاشتو نه خیري نه دي که وایي چاله دنه قرض رالم وایي قرض نه رالم د چانه ما نه چانه قرض مه رالم احمد علی غریب دی خو خودداره دی ما وویې علماو هغې په تندي کې نورانیت لیدلی خو مستغني مولا و که نه خیرمار مولا خو نه و لکه زمونږ غوندې چې خیرونه به یې راغونډول د دین په جامه کې هغه مستغني مولا و قسم دی او مولیان نبی علیہ السلام فرمای عالم هغه عالم دی چې ستا ورته حاجت راغی د مسلې تپوس ته وکړو جواب یې درکړه او که تا پې ځان بې پروا که تا باندې 50 کرته ځان بې پروا کوي دې ته عالم وایي دې ته عالم نه وایي چې د 100 روپو دپاره د ملک صاحب د خان صاحب محتاجي کوي او بله خبره ستاسو په ذهن کې راولم زه ګوره ډېر فقیر یم ډېر عاجزه یم قسم دی او زما د عاجزۍ وایم انتها د زما ملګرو ته پته ده او د خدای په ذات مې د قسمي حاجي صاحب دې ټولو ته پته ده ما سره ګاډی دی لیکن د سینجې پیسې نه لرم دومره فقیر یم خو لیکن ما سره که څوک محبت هم کوي د ما ملګرو ته پته ده ما زما په زړه کې ځای جوړ کړی دی داسې کسان شته چې د شپې دپاره هغې دپاره زه جاړم لیکن که د دین خلاف خبره وکړه بیا ورته ډایرکټ خبره کوم ګورې ستا ذهن کې به راشي چې کاري صاحب خو ملک صاحب حاجي صاحب قبضه کړی دی ټیک ته یو سړی به ما سره حتی الامکان محبت کوي زه د هغې احسان بدله نشم ورکولی دعا کوم د شپې ډېره دعا کوم لیکن ذهن کې دې رانیسي چې کاري صاحب محتاجي شروع کړې ده زه د هغه چا اولاد یم چې خپل وجود بربنډولو ته تیار یم لیکن دین خرڅولو ته ګوره تیار نه یم دا ستاسو ذهن کې راولم که د دین خلاف خبره راله او زما پلار مو قسم دی که د ما سر امامتي مال عزت ځینو زیدي لیکن خبره به کوم بیا دا درته ګورې مخکې نه واچوم ستاسو ذهن کې دا رانیسي چې هلکه ګورې قاري صاحب حاجي صاحب سره مالداره سړي سره روان دی هغه ما سره ډېره زیاته مینه کوي زه به ورسره روان یم د ما ملګري ته پته ده علمګل مولوي صاحب ته زه چې اولا کې هم ډېره فقیري وه زموږ ملګرو طالبانو به پروګرامونه کول ولې زموږ بړنه کې د موږ ته به ډېر مینتونه کول موږ به ورته وی روجم ده قسم دې مینتونه به کول موږ به لاړ شو په چیني به هم په ډوډۍ باندې واچول هغه به هم خوړه د غرمې مونږ یې مړه روجم ده د پټه به مغي لیکن محتاجي او د غم نه ده کړې د څه دپاره دا ستاسو ذهن کې راولم چې عالم عالمي ما وی احمد علی لاهوري رحمت الله علیه عالم و پر اختیا باندې وی جوړه خیره نه د طالبانو په دغه کې راغی جوړه ویسته په جمعات کې لنګي وو هغه جوړه وینځله د یخنۍ موسم دی د ما محترمو وی د یخنۍ موسم هم دی وریځم ده سار وخت مقرر کړی د نکاح شیخ غرمې ته ورسېده احمد علی لاهوري رحمت الله علیه نکاح ده په لنګ کې په جمعات کې ناستې خپلې جامې سیلې ته نیولې دي چې زما جامې به اوچې شي او احمد علي به نکاح له لړ شي خپلې له زما محترم فقر او غریبي وه وایي تر دې پته ولګېده چې د مازدیګر اذان یې وکړو هلته ډولۍ والا پلار په تمه دی چې زما لور په نکاح ورکړی دلته احمد علي لاهوري رحمت الله علیه سره د بدن کپړه نشته وایي پته ولګېده چې نه وچېږي وایي لمدې کپړې مې په بدن کړې او ځان مې ورسو ټولو خلکو راته بد بد کتل چې دا د واده زلمی دی قسم دی وي ماله حیا راله دغه وخت کې ډېر غریب وم طالبان مولیان ډېر غریبانان فقر والا زمانه وایي خلکو زما کپړو ته کتل لیکن زما سخر چې الله والو هغه وی دا کپړې پرون مې خو خیره نه وي او هغه کپړې نن هم دي خو لمدې دي هغه زما کپړو ته نه کتل هغه په دغه کپړو کې دننه یو شخص و چې احمد علي نامه وه احمد علي ته یې کتل زما محترمو هغه زما سخر هم الله والو نکاح وشوه لور مې راوسته د ما څه معیشت نشته امامت نشته درس و تدریس نشته کور ته رالم د واده شپه ده کور هلته مې چې د واده په شپه باندې خلک خبرې کوي وایي ما ورته لومبۍ خبره وکړه
چې ښځې ګوره ما سره څه نشته او نن شپه به په ناره تېرې ناوې ده جي ما ته ناوې سر ړکوي نن د واده په شپه باندې نن خو ته رسګوله وله خوله کې ورمکه ده ته وایي چوټي ده دا کاته خرابه ده بیا رسګولې ډبې درنه کوم کوټې ته که نه الله دې معافي وکړي وایي ما ورته وی ښځې ګورې زمونږ ډېره غریبي ده او زه ډېر فقیر یم ما ته ښځې په سر ها او نا کې جواب کول ګویا ډېره باحیا وه اوس د ښځو مثالم یو مثال قایم کړی دی د احمد علي لاهوري رحمت الله علیه نن زمونږ هم خور او مور او زمونږ هم ښځې دي نن د احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ښځه ده وایي قسم دی چې چا به وظیفه راوړه 3 ورځې پس په چا کور ته وظیفه خیرات راوړه په خیرات صدقو په خیراتونو باندې وظیفو باندې مونږ یوه میاشت واړو لا میاشت پس ما ته ښځې وې مور راته یادېږي وایي د عادت موافق ښځه مې مور کره ولیږله دا فکر و چې زما دا ښځه کور کې انو نه وي چې میاشت مې مسلسل لوږه تېره کړې ده غم و را سره ډېر خو ما ووې زما ښځه هم الله واله وه وایي کور کې ته مور تپوس وکړه چې بچي یې زمانه څنګه تېرېږي جواب ته توجه کوئ د ناوې جواب ته توجه کوئ نن که ناوې باندې کمې راغی وایي طلاق را کوه نن دا شی دی چې الله دې معافي وکړي د ناوې جواب دی مور ته وایي مورې ما خو د جنت تذکره اورېدلې وه چې د مرګ نه پس په جنتي خو قسم دی ما خو نن په ژوندونې باندې جنت ولیده دومره نعمتونه دي قسم دی دا د هغې جواب و او سترګو نه یې اوښکې تلې نو مور ورته وایي بچیه جاړې ولې جاړې هغه ورته یې مورې جاړم ځکه چې تاسو پسې خفه یم که نور څه مشکل خو نشته نه مورې د راحتونو دغه باران دی الحمدلله ما ووی د دغه ښځې صبر او فاقې باندې په فقیرې باندې صبر ته ګوره احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وایي ما د نبی علیه السلام مبارک په حدیث باندې عمل وکړه الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ما خپل فقیري ما رب ته ښکاره کړه او دینداري مې غوره کړه لیکن د هغه دینداري او فقیرۍ یا داسې زمانه وه چې احمد علي په کور کې د میاشتو لوږې تېرولې یا داسې زمانه وه چې زما کور باندې د نعمتونو باران وشو د طایف او د قسم د شام د مصر نه به زما کور ته د میوو باران کېده زما محترمو یا داسې کور و چې زمونږ به چا تپوس نه کو یا داسې زمانه و چې زنانه به راتلې و زمونږ کور کې به د برکت دپاره جاروګانې والې زما محترم یو زنانه چې به جارو واله میاشت پس په د بلې زنانه نمبر راته چې د احمد علي په کور کې جارو وایي زما محترم او دیندارۍ واله زمانه یې تېره کړه د مرګ دپاره عمل کړی وایي چې کله وفات شي احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ټیم خو اوټ نه دی که نه ښځه مختصر کومې په لنډه نه کوم ښه یو بله وایي احمد علي لاهوري رحمت الله علیه چرچه شوه مشهور شو د رزق بارانونه شو په جومات کې یو سړی چې مشهور هم شي نو د هغه مخالفین هم ډېرې ګوره دا یو خبره کوم تاسو به دا ګورئ چې د کاري صاحب سره محبت کوي کلي والا ډېر زیات قسم دې ډېره مینه کوئ تاسو ما سره زه د دې احسان بدله نشم ورکولی لیکن په دې کې به زما مخالفین هم ډېرې ګوره دا درته ویم په پټه به الله دې معافي وکړي د احمد علي لاهوري مخالفین نو په جومات کې پې تهمت ولګو نو ویسته یې زما محترمو نو احمد علي لاهوري رحمت الله علیه قرآن یا کتاب د احادیثو داسې نیولی او سینې پورې ونیو نو چې چا د جومات نه ویستنو وي چې څوک مې د جومات نه اوباسې رامخکې شي چې خدای ته ووایم چې خدایه دا کتاب مې ستا سینې پورې نیولی او سره د قرآن یې ستا د کور نه رابار کړی ما هغه خلک هم ډېر عجیبه خو پکې منافقان ډېر ظالمان منافقانو زما محترمو خلک چې پوه شو چې قرآن یې سینې پورې نیولی دی بیا ټول خلک رستو شو چې د ځان د تباهۍ ما اکثر د په بیانونو کې دا خبره کوم زم چې انسان ته الله د ذلت دروازه کولاوي کنه نو علماء او بزرګانو ته بنیتی په زړه کې پیدا کی بس دا الله دته د ذلت دروازه کولاوي دا د خدای شرمۍ بس دا یو خبره کوم بعد خلک اسی مولیانو ته بغوزي مړه قسم دی بس نه ځایږي پیدا مولیانو عزت دا بعد خلک څه داسي نو احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وی زمانه می تیر کړه وفات شي چا خوب کې اولی د زما محترمو چا ورته وی وایا احمد علي حساب کتاب دې څنګه وشو وی قسم دې چې حساب کتاب مې کېده د رب مخې ته ټول ګړبېدم داسې یره وره باندې ډېره ما ته خدای وی احمد علي ته ولې یریږې تا خو د مرګ دپاره عمل مخکې کړی دا د یرې ځای نه دی تا ته خوشحالي د جنت اورم دننه کېږه جنت ته زما محترمو
نو خبره دی پورې کوم زما محترمو نبی اسلام مبارک فرمایي چې او خيار بنده هغه دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. او خيار بنده په دنیا هغه کس ته چې خپل ځان دیندار کی خپل بچی دیندار کی وعمل لما بعد الموت او د دې بچو متعلق به ګورستانه تپوسم کیږي. صرف دا یو خبره کوم بعد خلک وي مړه د ما زوی عاقل بالغ دی پویږي دا یو خبره بس توجه ولا خبره دو ان شاء الله چې تاسو ذهن کې ډیر ځای جوړ کی چې بچو باندې پړې اچولي چې زما بچي عاقل بالغ دی او تربیه نه کیږي او ډیر نیازبین دی راته. وی خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام په لار روانو واقعا ډیره اوږده ده لیکن صرف یو خبره تاسو ته کوم. وی خضر علیہ السلام په لار باندې یو ماشوم مړ ک قتل ک چې ماشوم قتل ک خو پیغمبر ماشوم دې قتل ک هغه ته تا مانو ویل چې خبره بنه کې او چې پته ولګي د اخره کې وای دا ماشوم چې د والدین ډیر زیات دیندار او د والدینو ته عذاب به ملاویدنو د بچی د وجنت د زوی ډیر روانو د فسادونه زناګانې بدفعلی کوري. نو الله ماته وی چې د والدین ډیر پاک دي جنت ته دنکوم خو د زوی عمل داسې کوي چې جنت دنکې دوته نه پریدي نو لړشه د زوی ولا مړ کنو ځکه ولا ما د زوی مړ کده ما محترم. نو ګوره که موتا ډیر اعمال والیو خو لیکن که جنت نه روکاوي نو زما بد اولاد به زما روکاوي. قسم دې بار بار ویم تاسو ته هر درس کې ویم بچی کینوه قرآن ته کینوه خدای ته دین ته کینوه داسې نه چې ستا اعمال خو برابري په قبر کې تاله ګزار او درز راشي اجدها راشي ته وایې خدایه ما خو بد عمل هم نه دی کړی الله به ووایي چې داسې اولاد دې پرېښه چې بد عمله دی. خپل اولاد قرآن ته کینوه دین ته کینوه دینداره کا نو که تا بد عمل هم کړي ستا بچی به قرآن لولي د دغه قرآن په وجه به الله ستا مغفرت کوي او جنت ته به یې دننه کوي د ما محترم. نو حدیث ته غوږ کېږدئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوسته او د سامعینو واورېده د مجمع واورېده خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته د کلی ته خصوصا زما د خويندې میندې دا درس اوري خدای د رحم او د رحمتونو باران په خدای وکا. د دې کتاب په برکت باندې خدای د دې کلی خصوصا د دې مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات خدای د خپل در نه پوره کا. الله چاته څه قسم مشکلات خدای په خپل دست قدرت ختم کا. الله دا زنانه وفات شوی د خدایا جنتونه ولا خدای ورکا. الله قبر د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځوا. څومره مړي وفات شوی د کلی کې خدای مغفرت نصیب کا. څومره جمدی دی خدای عمر کې برکت واچوا. الله د چمدو کاروبارونه کمزوري دي د چا خپل کاروبارونه نشته خدای کاروبارونو کې برکت واچوا. الله خپل کاروبارونه ورته ورکا. د چا رزق کمزوري دی خدای د رزق باران په وکا. الله چا باندې قرضدار قرضداري دي خدای د قرضې د عذاب نه قرضو ته خدای معاف کا. الله قرضې خدای ادا کا. الله د چا څه قسم شرعي حاجات دي خصوصا د دې کلی زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي نفرتونه دي خدای په الفت باندې بدل کا. د چا زړه کې څه قسم بغض دي خدای په محبت باندې بدل کا. هغه ماشوم بیمار دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې. الله دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای او ساتي او په وخت ځن کدنم دا کني په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. सलाम